نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا سورہ فاتحہ دا قرآن شریف رنبے سورت تے دا دین بے انشاءاللہ نن منگا ترجمہ او تفسیر شروع کو. اللہ سبحانہ وتعالی دے ماتا دا صحیح وینا و بیا دا عمل توفیق راکی او تاسو تاہو. دا دی سورت مبارکے فرمائی محدثین و مفسرین حضرات چې د ټول نړۍ خو د اقرا سوره قلم لومبي 15 آیاتونه نازل شوي په غار حرا کې. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تردی پوری دا نازل شوی. بیا الله سبحانه وتعالی چونکه په آغا صورت کې دا هدایات رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته د جبرائیل علیه السلام په ذریعه سره ورکړو چې ته د الله په نوم سره وایا. نو رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم به اره پیر ورتوي چې ما انا بقاری، ما خو سبق نه دی ویلی زه سو ویم. یعنی جبرائیل علیه السلام ورته فرمایل چې اقرا ته وایا. نو هغه ورته ما انا بقاری، نو بیا به هغه زور ورکو په سینه کې او دا هغې نه پس چې په درېیمه پیره باندې دغه شو نو بیا ورته جبرائیل علیہ السلام وی چې اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو وایا د هغه رب په نوم باندې چې چا دا ټول مخلوقات پیدا کړي، تیم پیدا کړي، زیم پیدا کړي، ټول مخلوقات پیدا کړي. نو الله سبحانه وتعالی بیا دا صورت پورا په پورا رولېږلو سروزه پس. حدیث شریف کې راځي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه نه پس بیا د غار حرا نه چې کله لومبه وحی نه پس راغو نو بیبي ته فرمایل چې ما زما ساړه کېږي او غبرهټ ته ماته لہذا ما باندې کمبل واچوه. نو فرمایي چې بیبي په کمبل واچول بیا چې لږ طبیعت خوشو نو بیا ته تاسو کو چې دا څه چل شوی دی. هغه ته ټول واقعیا بیان کړ چې دغه شانتي ما عبادت کولو او بیا زه په دې کې یو ناګهانی یو فرشتہ یا یو انسان را حاضر شو اچانک او هغه دغه شانتي زه ډیر زیات مال زور را کو ماته وی چې تو وایا. نو هغه ورتوی چې دا خو بزبیا تا بوزما زمار ترزوی دی او هغه په قانون کتابونو چې کوم دی نو عالم دی. نو هغه ته چې بوتلو هغه ته واقع وي. نو هغه ته وی چې دا خو هغه فرشتہ چې کوم په موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام باندې نازلې ده او تاسو له الله سبحانه وتعالی پیغمبري درکا او کاش چې زه هغه وخت ژوندې وي کله چې به دا مکې والا خلک تا د خپل کلي نه وباسي
نو ورته چې یره زه به خلکو ته ښه خبرم کوم بیا به ما وباسي ورته چې آوم دغه شانتې پخوانو انبیاء کرامو سره هم شوي دي نو فرمایي چې بیا کله لومبې دا صورت نازل شو نو په دې کې الله سبحانه وتعالی فرمایل بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی دی الحمدلله رب العالمین یعنی په کلمه کې لومبې د الله سبحانه وتعالی د نوم نه شروع کیږي چې څنګه په هغه صورت کې ورته فرمایلی شوي چې ته د الله په نوم سره شروع کا دلته کې مونږه یعنی په بسم الله سره شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې به حد مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی دی بیا الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې فرمایي الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه د الله پاک د پاره دي چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی د ټولو عالمونه دي عالمونو دي عالمونه ستوي عالم انسان عالم جن عالم ملائکه او دغه شانت نور چې څومره عالمونه دي یعنی د مخلوقاتو دغه تم عالم ویل شي او بل یو دی چې هغه عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ عالم آخرت دا بم یو عالمونه دي چې د یو عالم نه عالم ارواح نه اوس موږ د دنیا عالم ته راغلي د دنیا نه بیا عالم برزخ ته ځو او د برزخ نه پس بیا د قیامت ورځ الله پاک برپا کوي او هغه کې بیا ټول خلق راځوندي کیږي او د هغه نه پس بیا حساب کتاب وشي او د حساب کتاب نه پس په عالم آخرت یعنی جنت یا دوزخ ته خلق زی د خپل اعمال په حساب سره نو دغم ته مراد کې دي شي او دا ټول عالمونه یعنی د دینه مراد کې دي شي نو الله سبحانه وتعالی د دې ټول عالمونو د زمکو اسمانونو او دې کې چې سدي د دینه بر دي د دینه خطه دي مونږ تخکاری یا نخکاری د ټول عالمونو الله سبحانه وتعالی رب دې پالون کړي پای کې چې څومره مخلوقات دي دا غي پالنه صرف او صرف یو الله سبحانه وتعالی کوي الرحمن الرحیم بے حد مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی دی یعنی د الله سبحانه وتعالی رحم چې کوم دی د هغه په غضب باندې غالب دی د دې لپاره الله سبحانه وتعالی د ځان لپاره چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی صفاتی نمونه دي الله چې کوم دی د الله پاک ذاتی نوم دی الله دا ذاتی نوم دی او دا اسم اعظم دی ډیرو کتابونو دا لیکلي دي چې الله چې کوم دی دا اسم اعظم دی او بیا رحمان او رحیم دا چې کوم دی نو دا الله صفاتی نمونه دي د دې نه علاوه نور ډیر زیات صفاتی نمونه دي دا یو کم سل نمونه چې اکثر د قران شریفونو په دغه باندې سایډ باندې لیکل شوی وي نو دا خو ډیر زیات مشهور دي او د دې ډیر لوی برکت چې څوک وي او یاد کی او بیا دعا د الله پاک نه کوي نو الله پاک دعا قبلای نو دا او په یو حدیث مبارک کې رسول پاک صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې تاسو عبد الله او عبد الرحمن نوم کې دی یعنی د دې نوم د دې فضیلت معلومیږي چې د الله بندا یعنی د ټول لومبه چې د الله نوم چې کوم دی هغه یعنی الله دا ذاتی نوم دی نو عبد الله له فوقیت ورکړي په عبد الرحمن باندې په حدیث مبارک کې لومبه نوم عبد الله راغلی دی او ډیرو صحابه بیا په خپل ځامنو باندې عبد الله نوم یې خو او ډیرو عبد الرحمن یې خو الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي مالک یوم الدین بادشاہ دې دروازې د قیامت دا بادشاہت په صرف او صرف په ورځ د قیامت یو الله پاک ته پاروي د دنیا بادشاہي به ټول ختم شي بادشاہان به ختم شي ټول بمړ شي پړومبه شپېلې سره به ټول زیرو د دنیا او د اسمانونو ټول فنا شي
صرف یو دا الله پاک ذات به باقی پاتې شي. نو بیا به الله پاک आवाज کوي لمن الملک اليوم، د چا د پاره نن بادشاہي. نو څوک आवाज کول والا به وي په دنیا کې، یعنی زنده سر به څوک نه وي چې هغه الله له جواب ورکي او نه به الله له څوک جواب ورکول شي. لہذا په خپل به الله سبحانه وتعالی بیا فرمایي لله الواحد القهار، نن بادشاہي صرف د الله د پاره دا چې هغه قهار ذات دی. نو دغه د قیامت ورځ به داسې ورځ چې ټول مخلوقات د انبیای کرام نه راواله تر ټول چې څومره پیدا شي وي هغه درجه په درجه به چې کوم دی نو هغه ټول الله ته حاضر لاس په نامه ولاړي او پس د صفونو په شکل کې به ولاړي. او دا به دومره ډیره سخت ورځ وي د قیامت دا ورځ چې په دې باندې هر سړی خپل یعنی د خپل ځان فکر به ور سره. الله پاک په کلام پاک کې زه په ځای فرمایلی دي چې مور به د زوینه نه خبريږي، زه به د مور نه خبريږي، او رور به د رور نه خبريږي، پلار به د زوینه نه خبريږي، او زوی به د پلار نه خبريږي. او دغه شانته هر رشتي والا به د خپل رشتہ دارانو نه یعنی هغه به تختی او خبر بني، بلکې خپل فکر به ورسره چې زما بس کیږي. او په یو آیات کې الله سبحانه وتعالی 50,000 سنه فرمایلی دي چې یعنی دا 50,000 کال ورځ ده او دا ډیر لوی ورځ ده د قیامت ورځ. او دا ټول مخلوقات به الله تعالی جمع شي وي او په دغه ورځ باندې به صرف یو سوري وي د عرش مولا چې هغه به الله په خاص بندګانو ته چې کوم مؤمنان وي هغه به هغه دلاندې هغه ته ځای ملاويږي او درجه به درجه به دای کرسي لګیدلی وي او هغه کې به هغه ناس وي. ډومبه به د انبیای کرام وي، بیا به د صدیقین وي، بیا به د شهدا او بیا به یعنی ورپسې دغه شانتي د صالحانو بندګانو بوي. نو دې کې الله سبحانه وتعالی هغه ورځ طرف ته اشاره فرمایله چې ټول مخلوقات به الله پاک ځان ته دري او په دغه ورځ باندې بیا ټول سره حساب کتاب کیږي. اوس الله پاک فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعين، چې بنده دې دا وایي چې زه خاص تا عبادت کوم اے زما الله، او زه خاص تاسو نه مدد غواړم. یعنی د الله ان علاوه د بل چا عبادت هم ندي کول پکار او نه د الله نه ما سوا د بل چا نه مدد غوښتل پکار دي. صرف او صرف یو الله دی چې د هغه یعنی عبادت کول شي او دغه شانتي صرف یو د الله نه مدد انسان له غوښتل پکار دي. اهدنا الصراط المستقيم، بندله پکار دي چې هغه دا وایي چې یا الله ماته مونږ ته لار او خیر نیغه لار د دین لار دا او د الله د احکاماتو مطابق د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې کوم څوک تیروي دا نیغه لار ده او دا نیغه لار به چرته سي دا به نیغه جنت ته خلق بوزي. بیا الله پاک فرمای مومنانو ته چې تاسو داسې وایي صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې چا باندې تاسو انعام کړی دی. یعنی الله پاک ته مونږ دا سوال کوو چې یا الله مونږ ته هغه لار وښیي چې هغه د نیکانو خلکو لار وي. نو نیکان خلک څوک دي؟ هغه نبیان دي او صدیقین دي، شهدا دي او صالحان بندگان دي د الله پاک چې په نیغه لار باندې چلیږي او هغه یعنی غلط لار باندې نه چلیږي. نو دغه لار خلکو په لار باندې مونږه روان کړي. او بل دا سوال کول پکار دي چې غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسان چې غضب شوه دي په هغوی باندې، او ولد دوالین او نه لار د هغه کسانو چې هغه گمراه شوي دي. په دنیا کې ډیر خلک داسې دي چې په هغه باندې یعنی علم ورسره وي
د علم نه باوجود چې کوم دی نو هغوی په ګمراهۍ باندې سر وي. د دې دپاره مطلب دا دی چې هغوی بېلارې وي نو په هغوی باندې د الله غضب شوي. او د هغوی مثال په دنیا کې د یهودیانو دی، ځکه چې یهودیانو ته ډېر زیات علم او سره د علم نه به هغوی یعنی نافرمانی کوله نو د الله غضب پې نازل شو، د هغوی شکلونه مسخ شو، عذابونه پې ډېر سخت سخت راغه. او د هغې نه علاوه تر دې پورې چې شکلونه مسخ شو، شادوګان او خنزیران ته جوړ شو. دا هغه غضب چې د الله سبحانه وتعالی په دنیا کې پای باندې شوی. اوله توالین نه مراد ظاهري فرقه چې کوم دنو هغه نسواره دي، نو یعنی هغه خلک چې هغوی بې علمه لګیا دي، بس د آبا او اجداد یعنی تقلید کوي او د هغوی په نقش قدم باندې روان دي چې یاره زمونږ پلارانو نیکیانو بس داسې کړي وو، بس تاسو دا دین رونیسئ، دا بس پوخ کار دی. ځان پوهیږي نه، بس په ګمراهۍ کې روان وي، یعنی علم نه حاصلوي. یو خو هغه خلک دي چې هغوی سره د علمه چې کوم دی نو ګناهونه کوي. نو په هغې کې ټولې هغه فرقې راغې چای هغه په اوس زمانه کې دي یا که پخوانو زمانه کې تېرې شوي دي، او چې بې علمه څوک چلیږي او وایي چې بس دا دین دی او بس سی ولیدل او بس هغې باندې عمل شروع کو، تحقیق یې ونه کو، علم یې حاصل نه کو، نو دا هغه ګمراه خلک دي چې بې علمه چې کوم دی نو هغوی دا کوي. نو په دې باندې وایي په آخر کې آمین ویل پکار چې الله زمونږ دا دعا قبوله کړي. اوس دا صورت چې کوم دی الله سبحانه وتعالی ړومبی صورت دی چې دا پوره په پوره الله پاک نازل کړی، او دا یعنی دې ته سوره فاتحه هم وایي چې یعنی د دې د قرآن شریف شروع کېږي. بل دا دی چې الکتاب دې ته ویلی شي، ټول قرآن شریف چې کوم دی د دوی څومره مضامین چې کوم دي دا په دې سوره فاتحه کې الله سبحانه وتعالی راغونډ کړي دي. یعنی دا ټول قرآن شریف چې سړی ووایي او د دې کې چې څه الله پاک لیکلي دي هغه ټول په دې سوره فاتحه کې راغی، هغه مفهوم او هغه دغه پوره پروت دی چې څوک په سوره فاتحه باندې پوره په پوره ځان پوهې کړي نو دې په پوره دین باندې پوه شو. او بل رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا تاسو په هر مونځ کې په هر رکعت کې به وایئ. نو د مونځ په هر رکعت کې ویلی شي، نو دغه شانتي مطلب دا دی چې او بل دا بار بار د دې تکرار کولی شي. نو الله سبحانه وتعالی په دې کې بار بار چې کوم دی فرمایلی دي، او دې کې یو طریقه دا خولې ده چې الله پاک انسان ته طریقه ښیي چې تاسو به مانه څنګه سوال کوئ. نو په لومبیني 3 آیاتونو کې د الله تعریف دی، الحمدلله رب العالمین، ټول تعریفونه د الله پاک د پاره چې ټول د ټولو عالمونو رب دی، پالون کې دی، الرحمن الرحیم، بخون کې مهربان دی، مالک یوم الدین، بادشاہ دروازه د قیامت دی. دا د الله تعریف شو. ایاک نعبد، او بیا دام د الله د لپاره خاص شو دا فکر چې یا الله ستا خاص عبادت کو، و ایاک نستعین، او خاص تاسو نه مدد بغواړم زه. یعنی دې دا اقرار کوي دا مؤمن سره په هر منځ کې په هر رکعت کې چې الله ستا نه ما سوا به زه بل چا عبادت نه کوم او خاص تا نه به مدد غواړم. صراط الذین انعمت، اهدنا الصراط المستقیم، مونږ ته نیغه لاره وښیئ. اے الله مونږ ته یعنی نیغه لاره وښیئ او په نیغه لار مو روان کړئ چې مونږ کامیاب شو. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغې کسانو چې نعمت مو کړی دی په هغې باندې، یعنی هغه نبیان دي، صدیقین دي، شهدا دي، او هغه صالحان بندګان دي د الله چې هغوی په دې لار باندې وچلېدل او وفات شول، او هغوی یعنی نیغ لار باندې جنت ته ورسېدل. او بیا په آخر کې دا دي چې دا دعا کولی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نمو یا الله دا چې په چا باندې غضب شوی د هغوی د لارې نه مو ساتئ، او چې څوک د لارې نه ګمراه شوي د هغوی د لارې نه مو ساتئ. آمین. یا الله زموږ دا دعا قبوله کړي. نو دا مختصرا دعا الله پاک انسان ته خپل بنده ته خولي، د مؤمن مسلمان ته چې دا به تاسو مانه په دې طریقه باندې سوال کوئ. یو حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې
دا سوره فاتحه ما د خپل بنده او د خپل پزان په منځ کې تقسیم کا. ډومبه حصہ چې کوم دا زما د پاره را او دا دویمه حصہ زما د بنده د پاره چې د هغې په ذریعه سره د اول زما تعریف کی او بیا زمانه سوال کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول لا د دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او د دې فضیلتونه خو ډېر زیات دي، خو یو څو فضیلتونه دا دي چې دا څوک په ایمان او یقین سره وزله ووایي او په خپل ځان باندې چوف کی نو د په بدن کې کس بیماری وي الله سبحانه وتعالی به هغه ښې کي، او که په بل چا باندې دم کی او چوفي کی نو الله پاک به د هغه نه هغه ټولې بیماری لرې کی. دا د یعنی رسول پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د الله په لار کې یو جماعت لېږلو چې هغه په یو کلي باندې تېرېدو، پای باندې شپه راغه، کلي والا ته یې ووایي چې یاره موږ باندې شپه راغه او اوس موږ سره د خوراک څه بندوبست نشته، تاسو زموږ د خوراک بندوبست وکړئ. هغه انکار وکړو او دا کافران خلک وو، هغوی چې ولیدل چې دا خو مسلمانان دي نو دی مونږه دغه نه کوو. په هغه ورځو کې څه هوټلې موټلې هم نه وي، خو خیر څوک د چا نه مېلمستیا خو په زور نشي غوښتې. د دې دپاره هغوی داسې کار وکړو چې بس چې انکار وکړو نو لاړه هلته کې د اوبو یو چینه وه او په هغې باندې خپله ډیره واچولو چې څه ورسره خوراک څښاک معمولي غوندې سامان و هغې وخوړو او بس په دې کې هغې چې کوم دی آرام دپاره پرېوته. په دغه شپه باندې د دغې کلي والا سردار چې کوم دی هغه مارو چیچلو او دی په خپل ډېرې ټوڼې ټاړې وکړي او خپل هغه چې دی له څه ورتله هغه طریقې وغیره هغه په ټول یو کو، خو لیکن هغه مرګ یې حل شو او مرګ ته نږدې شو. نو دی دا سوچ وکړو چې یاره ګورو که چېرته دغه قافله کې څوک وي او زمونږ د دې مریض علاج وکړي، د دې سردار علاج وکړي نو ښه به څه کسان یې راولېږل او هغوی ته یې دغه کړو. صحابه ورته وایي چې تاسو داسې کار چې زمونږ مېلمستیا نه ده کړې، موږ خو به تاسو علاج به کوو خو لیکن په یو شرط باندې چې تاسو موږ له دومره ګډې بیزې راکئ. نو هغوی ورته وایي چې بالکل درکوو خو چې زموږ سردار ښه شي. هغوی ورسره لاړه او هلته یې په هغه باندې سوره فاتحه اووه ځلې دم کا او هغه الله پاک ښه کو، د هغه نه هغه زهر هغه اثر لاړو ختم شو او سار هغه چې کوم دی نو خبرو کولو والا جوړ شو او د هغه نه هغه اثرات ټول ختم شو. نو هغوی د وعدې مطابق هغه ټول یعنی ساروي چې کوم ورسره کړي هغې راوسته او صحابه ولې دغه کړه. په صحابو کې بیا دغه راغو چې یاره دا خو په قرآن باندې پیسې غشتل شو نو هغه چا ورته وایي چې یاره دی خو زموږ مهمان نوازي نه وه کړې او دا خو یو کافر جومات دی، موږ د دی نه څه معاوضه خو نه راغشتې او دا زموږ دپاره جایز دي او څه وایي چې دا جایز دي. لہذا هغوی هغه ذبح کړه او په خپله یې هم وخوړه. بیا چې کوم دی نو څه تو خدانونو کې په ځان سره یوړه. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې کله واپسی کې کارګزاري بیان کا نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې وایي که په هغې کې څه وي نو ما باندې مخوروئ. نو هغوی بیا په هغې باندې ومخورل او د هغې انکار یې ونه کړو چې دا تاسو ولې اخیستي دي. د دې دپاره یعنی په دې باندې معاوضه خو هسې نه دي اخیستل پکار چې یو مسلمان ته څوک د قرآن سبق وښیي نو پکار دا دی چې دی د الله په رضا باندې هغه وښیي. ځکه چې په یو بل حدیث مبارک کې یعنی یو صحابي راغو او هغه چې کوم دی نو یو لینده اچولې وه ډېره ښایسته په غاړه کې اچولې لکه نن سبا چې چا کلاشینکوف یا ټوپک اچولي ښکلې غوندې. او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې دا لینده چېرته وه؟ ورته وایي جي دا به هغه ته کې زه یو ځای ته تللی وم ولته کې مې هغې ته قرآن شریف څه سبق وښولو، هغوی ماله په تحفه کې چې کوم دی نو دا لینده راکا. ورته وایي دا تا د اور د لیندو نه یوه لینده په خپل اوږو ترمنځ ځوړنده کړې ده، لہذا یعنی دا تا ښه نه دي کړي چې دا تا قرآن شریف هغوی ته وښولو نه دی لینده پکې واغېسته. نو هغه ورته وایي چې یاره دا خو یې ماله په خپله مرضی را کړې وي بیا به دې امتحان اخېسته. ولې چې د قرآن شریف په سر باندې پیسې اخېستل ښه کار نه دی. لہذا چې د چا وس توفیق وي
او چاله الله پاک استعداد ورکړي وي نو هغه له نه دی غشتل پکار په قرآن باندې پیسې بلکې د ثواب په نیت باندې بل ته قرآن خودل پکار دي. باقی که بعضې خلک داسې وي استادان وي یا قاریان صاحبان چې د هغې د رزق څه بندوبست نه وي اول خو هغې له حلال کاروبار یا نوکری وغیره کوشش کول پکار دي چې هغې وکړي کسب وغیره او په هغې سره خپل معاش دغه کړي او سبق چې چاته ښي هغه صرف او صرف د الله په رضا باندې ښي نو دا ډېره بهتره ده ځکه چې د دې ثواب چې کوم په آخرت کې مونږ تاسو ته به ملاویږي هغه ډېر زیات بهتر دی د دې نه چې مونږ ته په دنیا کې د هغې معاوضه ملو شي. او که چېرې ډېره مجبوري وي نو بیا مطلب دا دی هغې سره یعنی تړل نه کوو چې یعنی دومره پیسې به راکې بس هی چې په خپله مرضۍ باندې څه په هغه وخت سره ورکه نو مجبوره کوو نه څوک چې یو سړي طاقت نشته مثال یو سړی غریب دی بس هغه در نه که بس ټیک شوه او که چا درکه نو بس ټیک شوه بس چې سیم درکه هدیه درکه بس هغه قبوله که نو داسې نه ده چې مونږ پې قطعا کیږو چې نه بس دومره پیسې به راکې د دې دپاره داسې نه دي کول پکار ولې چې په هغې سره زمونږ یعنی د ثواب هغه اثر زایل کیږي. الله سبحانه وتعالی دې ما ته هم په دې باندې عمل توفیق راکړي او تاسو ته هم او که د دې په معنا او په مفهوم کې یا په وینا کې ما نه څه کمې زیاتې شوي وي نو یا الله ما ته هم معاف کړي او یا الله مونږ سره رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي او په آخر کې مو دا عظیم الشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.